په حدیث شریف کې وې رسول الله مبارک فرمایي چې د ليله القدر په شان کې عظیم شپه او مبارک شپه په ليله مبارکه هغه په دې اخیره عشره کې ده. نو چې کوم اعتکاف کوونکی مسجد ته راغی یا زنانه هغه ځان له ځای مقرر کړو او هغه پکې د شپې عبادت وکړو، د لس شپې وکړو، د یو شپه پکې خامخا راغله، یو شپه پکې خامخا راغله، څومره د اجر او ثواب ذریعه شو زما او ستا دپاره. بله فایده چې کوم اعتکاف کوونکی مسجد ته راغی او د اعتکاف نیت وکړو، په شلمه روژه راغی او دی کېناستېدو، نو دا خو مونږ ویلي دي چې الله تعالی د هر بنده د شپې دعاګانې قبلوي. اعتکاف کوونکي خو به خامخا دی د شپې ویده کېږي نه، د ورځې به ارام کوي، دی به د شپې الله ته ژاړي، د الله نه به غواړي. او بیا فرمایي وایي په دنیا کې یو کس انتهایي شوم دی او د ملت کې پیسې